څومره په اواز کې کیږي د غریب بچي دپاره که یو پنسل هم په اواز کې کیږي چې هغه د غریب سره وکړي. چې دا هغه سکول دی چې تقریبا د پاکستان د آزادېدلو څخه مخکې هم د وجود درلودی. سپر چې موږ راوتلي نه تعلیم حاصله کړې نه، په خپل بچانو مې تعلیم کړی نه، په سکولونو کې داخله کړې نه، در هغه وخت پورې ترقي ناممکن ده. دغه او دا ښایسته چت چې تاسو وینئ دا ځکه پر لګولی دی چې کله موسم خراب وي. اوس هغه زده کوونکي چې د ښاره څخه لیرې دي ژوند کوي ښار ته نشي راتللی. السلام علیکم ملګرو، زه نن راغلی یم ګورنمنټ ماډل های سکول ته چې اوس ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول جوړ شوی دی. بل هغه سکول دی چې په چمن کې ټاپ استادان، ټاپ انجینران او ټاپ ډاکټران ګردو په دای سکول کې سبق ویلی دي او اکثره د دې څخه وتلي دي او د کوم خدمت یې کړی دي چې په سکول کې تقریبا د 500 هم زیات کلاسونه دي. دا په چمن کې د ټولو بهترینه او د ټولو غټ های سکول دی چې اوس دته سیکنډري درجه هم ملاوه شوې. او اوس چې کوم ځای زه ولاړ یم دا د سهار مهال چې کوم اسمبلي دلته کیږي هغه زده کوونکي چې درېږي د اسمبلي ځای دې ته ویل کېږي دا د اسمبلي میدان دی. په دا ځای کې سهار مهال تلاوت هم کیږي او اسمبلي هم درول کیږي. او دا ښایسته چت چې تاسو وینئ دا ځکه پر لګولی دی چې کله موسم خراب وي یا باراني موسم وي دا زده کوونکي چې دي دا به د دې باران څخه محفوظ وي، پر دې باندې به باران نه لګي. دا اوس چې کوم ځای باندې زه ولاړ یم دې ته بلوچستان رورل ایجوکیشن BRSP ویل کیږي. دا د بلوچستان هغه سیمو ته تعلیم رسوي چې کومې سیمې د ښار څخه لیرې خلک ژوند کوي. اوس هغه زده کوونکي چې د ښاره څخه لیرې دي ژوند کوي ښار ته نشي راتللی، انشاءالله اوس په هغو ته هم د دې BRSP په وجه باندې علم رسیږي او دوی به د علم څخه نه نامحرومه. دا په ګورنمنټ ماډل هایر سیکنډري سکول کې سپورټس روم دی، یعنی د سپورټ یوه کمره ده. په دې کې ټوټل د سپورټ سامان موجوده دی. چې د دې سکول په اپس کې خپل ټورنمنټونه کیږي د فوټبال او د کرکټ، بیا د دې سپورټ څخه کار اخیستل کیږي. په دې کې سامان موجود دی، دا سامان بیا دوی د بندې راباسي او دا کوم چې لوبغاړي دي هغو ته یې ورکوي، بیا هغه دوی په غاړه کوي او دوی خپلې لوبې ترسره کوي. ځای ولاړ یم دا په ګورنمنټ ماډل هایر سیکنډري سکول کې هغه بلډینګ دی چې په 1966 کې جوړ شوی دی. دا بلډینګ په هغه وخت کې جوړ شوی دی چې کله پاکستان په دم ځمکه باندې وجود هم نه درلود. قدرمنو کتونکو تاسو کتلی سي ښاغلی انور صاحب اوس را روان دی. بله ښایسته ګل لګوي چې دا نارنج ګل دی، دا د مځکې خوبصورتي ده لکه سره کوم چې انسان ته الله تعالی خوبصورتي ورکړې ده. د مځکې ښایست دپاره دا رقم ښایسته ګلان راغلي دي. موږ ته پکار دی چې دا رقم ښایسته ګلان ولګو، دا مځکه په ښایسته کړو، دا موږ ته ښه اکسیجن راکوي، دا کاربن راڅخه ختم کوي. دې څخه علاوه د دې مځکې ښایست په دا ګلانو کې پټ دی. او ماشاءالله نن د استادانو مهم روان دي، ګرد استادان را ولاړ شوي دي. په ګورنمنټ ماډل های سیکنډري سکول کې ښایسته ګلان لګول کیږي. دا به د دې سکول یو اسیټ یو اساسه وي. سبا به دا استادان نه مګر دا ګلان به موجود دي، د دې سایه به روان نسل دپاره پاتې. دا اوس چې کوم ځای زه ولاړ یم زما شاته تاسو کتلی سي دا د ګورنمنټ ماډل هایر سیکنډري دفتر ورته ویل کېږي، یعنې افیس دی. په دا ځای کې استادان او د دې سره سره دا ځای چې کوم مدیر صاحب دی په بریک ټایم کې هم ناسته لري. او د دې څخه علاوه چې کله سټوډنټس راځي اډمیشنز دپاره یا نورې خبرې اترې کېږي ټوټل پر دا ځای باندې کېږي. نو موږ به راځو د دا ځای چې کوم استادان ښوونکي چې د هغو څخه به هم پوښتنې کوو د سکول په باره کې، د سکول د تاریخ په باره کې او کوم ښه شیان دی سکول ته راوړي دي، کوم پرمختګ دی کړی دی او کوم شیان اوس دی دوام لري. نو موږ به د یو څه انشاءالله پوښتنې هم کوو، دوی به موږ ته د دې سکول تاریخ راکوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرجي دونه ښایسته کلاس مې جوړ کړی دی، دا رقم ښایسته کلاس چې زه حقیقت درته وایم زه خپله یو پرایویټ ټیچر یم، ما دونه ښایسته کلاس په پرایویټ سکول کې نه دی لیدلی چې هغه فیسان هم ټولوي. تاسو دونه ښایسته کلاس څرنګه جوړ کړی؟ د دې در شا کوم لامل ول چې تاسو وتوندل چې دونه ښایسته کلاس جوړ کړئ؟ په اصل کې مین مقصد زموږ په دې کلاس جوړېدو کې دا ولو چې کوچنیان بار بار کتاب خلاصول یا هغه پر دې باندې مجبوره کول چې کتاب راوباسه. نو بجای موږ کتاب دی ته پر دیوالو راوستي ومې لیکي جوړ مې کړي چې خالي بچانو د دیوالو ته ګورو چې کوم مقصد یې هغه موږ حاصلولی سو چې دوی کوم څه بنیادي شیان یې زده کوي یا کلر یې زده کوي چې کوم کلر دی یا دی ABC یې زده کوي یا دی 1 2 3 زده کوي. هغه ټوټل موږ دوی ته په دیوالو کې په کلرانو کې د کیلونو په شکل کې موږ دوی ته ورښکاره کوو. صرف پر پیغام دا دی د چا څومره په اواز کې کیږي د غریب بچي دپاره که یو پنسل هم په اواز کې کیږي چې هغه د غریب سره وکړي، چې یو چا ته یو بسته ور رانیسي، یو غریب ته، یو همسایه ته، د یو ګلي و کوچني ته یا د کلي یو کوچنی بوځي په سکول کې داخله کړي. دغه څوکه دا کوچني شیان موږ له سبا رنګ راوړي. دا بچی د دې وس نه لري چې پرایویټ سکول ولاړ شي، دا بچی پلار یو روزانه والا دی هغه دا وس نه لري چې دا بچی سهار سکول ته بوځم یا زه کتابونه ورانیسم. نو موږ وایو چې په کار دا دی چې دا بچیان موږ ته ضایع نه شي، زموږ سبا مستقبل دا بچیان نه دي، زموږ مشران دي. دا نن به موږ د بچیانو لفظ ورکوو لیکن دا د سبا مشران دي، د سبا ذمه داران دي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام زبیر خان په خیر. سرجي موږ خو نن راغلي یو د سکول په باره کې سکول معلومات ما حاصلوي. اول چې زه راتلم دلې ما وکتل دلې لیکلي و 1906 باندې ما خپل هم دلې سکول ویلی دی یو په دې کې کنفیوز شولم. بل دا خبرې زه ډېر کنفیوز کلم چې اوس په هغه ټیم کې چې کله ما سکول وایي دا رقم ښایسته ګلان نو دا رقم ښایسته کلاسونه ول ماشاءالله ډېر چینج راغلی دی. دا چینج تی سره کم راوستی او د سکول چې کوم د 1906 تورې لیکل شوی دی د دې په تاریخ په باره کې که شي ته ماته څه معلومات راکړي چې دا څونه تاریخ لري. مننه زبیر خان. لکه څنګه تا چې ول ته خپله د لیست لون پاته شوی دا سکول چې د ګورنمنټ ماډل هایر سیکنډري سکول په نامه دی دا د دې علاقې د ټولو زوړ سکول دی او دا چونکې د پاکستان د جوړېدو څخه مخکې جوړ شوی دی. اصل کې بنیاد د دې د 1921 کې ایښودل شوی دی. په 1921 کې دا د اے وي میډل سکول په نامه باندې جوړ شوی دی. په هغه کال صرف 2 سټوډنټ په دې کې داخل شوي دي د جګدیش او د اسماعیل په نامه. بیا وروسته دغه تاریخي بلډینګ چې تاسو ویلي ته فوټوګرافي مو وکړه کنه دا په 1926 کې جوړ شوی دی. نو دغه رایې سره روان دي چمن چې تقریبا څه زړه کسانان دي څه چې تعلیم یافته کسانان دي هغه ټول د سکول څخه فارغ دي. او اوس تقریبا دا و زمانه کې دا سکول الحمدلله ډېر ښه کې دغه دی مطلب ښه ریکارډ دی. فلحال په 3-4 کال کې تقریبا په دې سکول کې موږ ډېر کارونه کړي دي او ډېر ښه نوم یې ګټلی دی او زموږ چې کوم هلکان دي هغه په ډېر لوړ ادارو کې سبقان وایي. میډیکل سټان انجینرینګ سټان یې اخیستي دي په لوړ پوسټو باندې شته. اوس موږ هم دغه جذبه ده انشاءالله تعالی چې پر مخ هم دا سکول ډېر ښه پر مخ ووځو. موږ بھرپور کوشش دی چې دې سکول کې موږ یو داسې کردار وکړو چې قوم د موږ څخه مطمئنه سي. د هلکانو دپاره موږ ډېر ښه ماحول جوړ کړی دی او په ډېر ښه طریقه باندې چې په ښار کې په علاقه کې کوم ښه استادان دي زموږ کوشش دی چې هغه موږ دې سکول ته راولو او د دې پوره د دې نګراني کیږي. والدین ته موږ پوره اطمینان ورکوو چې دې کوچنیان د دې محفوظه دي. مخکې دا سکول یقینا چې په یو وخت کې ښه نوم نه و لیکن اوس په دا 3-4 کال کې دا سکول موږ الحمدلله د ډېر لوړ مقام رسولی دي او تعمیري حالت یې هم اوس ته وینې ډېر خوشنما دی که نه دروازې او کړکیانې او رنګونه او دغه رقم موږ په دې کې ډېر ښه ګلان او ګرینري جوړه کړې د کوچنیانو دپاره یو دی ماحول چې د کوچني زړه پر کښېني. او د تعلیم په حواله هم په دا 4 کاله تقریبا دې سکول چې زموږ پوره کوشش دی هغه څه کمی نشته کی او الحمدلله والدین مطمئنه دي او بچیان هم د موږ څخه مطمئنه دي او کوشش مې لا پر مخ هم دا دی چې انشاءالله نور هم اوس چونکې د فروری اخره ده مارچ میاشت را روانه ده تعلیمي کال آغاز کیږي نو اوس لا موږ سره ناست یو او سوچ فکر سره کوو چې د کوچنیانو دپاره نور موږ څه وکړو دغه دپاره زموږ بھرپور کوشش روان دی او انشاءالله تعالی قوم ته بچیانو ته او والدین ته موږ بھرپور یقینداني ورکو چې دوی بچیان به د دې محفوظ وي او مستقبل کې به دوی د دې ښه خدمت کیږي او ډېر ښه سبقان ویل کیږي او ډېر ښه به ډسپلین لکه څنګه دا 4 کاله چې برقرار وو دې بعد هم موږ کوشش دی چې د دې نور هم موږ په دې کې ترقي وکړو نور هم موږ د قوم دپاره کار او خدمت وکړو د موږ څخه کار واخلي.